السلام علیکم. تاسو به په شپږو میاشتو کې خپله د میټریک ډیګري څنګه حاصلوئ؟ یعنې کومو طلباو طالباتو سره چې د عامې سند موجود وي او تاسو د عامې په سند باندې د خپل بورډ نه یا د علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه میټریک کول غواړئ، نو د هغې طریقه کار به څه وي او دا په څومره وخت کې میټریک کمپلیټ کیږي او د دې څه شرایط دي. نو ټول نه لومړی راول ځان په دې خبره پوه کړئ چې کله وفاق المدارس HSC سره معاهده کړې وه چې تاسو به شهادت العالمیه په سند باندې طلباو ته MA عربي اسلامیک ایکولنسي ډیګري جاری کوي. دغه شانتې وفاق المدارس د IBCC سره هم دا اګریمنټ کړو، یعنې معاهده کړې وه چې تاسو به زموږ طلباو طالباتو ته د عامې په سند باندې د میټریک ډیګري ورکوي او د خاصې په سند به تاسو هغوی ته د FA ډیګري جاری کوي. نو IBCC خو هغه خبره ومنله چې موږ به طلباو طالباتو ته د میټریک ډیګري هم ورکوو او د FA ډیګري به ورته هم ورکوو. خو د هغې لپاره بیا هغوی څه شرایط ایښي دي چې هغه شرایط مطابق تاسو د یو یونیورسټۍ نه یا د خپل بورډ نه میټریک هم کولی شئ او IBCC طرف نه به تاسو ته لیټر جاری کیږي. نو په هغې بیسک باندې تاسو علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه یا د خپل بورډ نه میټریک چې دی هغه په شپږو میاشتو کې کمپلیټ کولی شئ. نو دا یو ډېر ښکلې موقع ده طلباو طالباتو لپاره او ډېره اسانتیا ده چې وفاق المدارس د ټولو طلباو طالباتو لپاره دا سیسټم اوپن کړی دی چې څنګه یو دنیوي سټوډنټ په 2 کالو کې خپل میټریک کمپلیټ کوي، 9 او 10 په 2 کالو کې کمپلیټ کوي. خو لیکن دینی چې کوم طالب علم دی که چېرې هغه د وفاق المدارس نه عامه پاس کړي وي، نو عامه چې دا د عامې په سند باندې تاسو د IBCC نه ایکولنسي لیټر اخیستلی شئ او د هغې بیسک باندې یعنې هغې لیټر باندې تاسو د علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه 4 پیپرې پاس کړئ. تاسو ته به په شپږو میاشتو کې دننه د میټریک ډیګري میلاو شي. دا شان که مثال کې تاسو د IBCC په لیټر باندې د خپل بورډ نه پیپرې پاس کول غواړئ، نو تاسو د خپل بورډ نه هم پیپرې پاس کولی شئ. د دې طریقه کار به څه وي، ایکولنسي لیټر به تاسو څنګه حاصلوئ او د دې نه مخکې د ایکولنسي لیټر حاصلولو نه مخکې د هغې شرایط څه دي. نو لومړی په دې خبره ځان پوهه کړئ چې که چېرې تاسو د وفاق المدارس نه درجه عامه پاس کړي وي، نو یو خو دا چې تاسو سره د عامې سند موجود وي او بله دا چې د عامې سند سره کشف درجات هم ضروري دي. څنګه چې د سکول والا ډیګري وي او ټرانسکریپټ یعنې DMC وي، دا شانتې د وفاق المدارس طرف نه هم دغه شانتې ډیګري وي یعنې سند وي او کشف درجات وي. کشف درجات وفاق المدارس یعنې DMC ته ویل کېږي او ډیګري چې د عام چې څنګه سټوډنټانو ډیګري وي د سکول دا شانتې وفاق المدارس هم خپله ډیګري وي. نو لومړی خو دا چې تاسو سره به عامې سند هم موجود وي او د عامې کشف درجات دواړه د تاسو سره موجود کېدل د هغې لازمي دي. نو که چېرې تاسو د میټریک ایکولنسي لیټر اخیستل غواړئ یا د هغې اډمیشن کول غواړئ، نو هغه تاسو زموږ سره هم کولی شئ. تاسو ته به موږ د IBCC طرف نه لیټر جاری کوو. تاسو لپاره موږ اپلای هم کولی شو د میټریک دپاره که چېرې تاسو علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه پیپرې پاس کول غواړئ یا که مثال کې طور پر د بل خپل بورډ نه پاس کول غواړئ، نو ټولو تاسو کو هر ځای کې تاسو کو هر یو سټي وي تاسو لپاره موږ اډمیشن میټریک دپاره هم کولی شو. نو لومړی کو دا که چېرې تاسو په خپله یعنې IBCC نه لیټر اخیستل غواړئ، نو د هغې لپاره دا شرایط دي چې لومړی به تاسو د خپل عامې او د کشف درجاتو یعنې د عامې د درجه عامه کشف درجات او سند دواړه د دې ویریفیکیشن به تاسو کوئ. د هغې مکمل طریقه کار به زه تاسو ته ښایم چې هغه به بیا تاسو څنګه کوئ. هغې په باره کې مونږ ویډیوګانې هم په یوټیوب باندې اپلوډ کړي، تاسو کتلی هم شئ. نو لومړی دا چې تاسو به د عامې او د
عامې سند او د عامې کشف په درجات د دې ویریفیکیشن کوي د وفاق المدارس نه. نو ویریفیکیشن به تاسو څنګه کوئ؟ لومبی دا چې هغې نه به تاسو 2 فوټو کاپي وباسئ، د عامې سند نه به هم 2 فوټو کاپي وباسئ، کشف په درجاتو نه به هم 2 فوټو کاپي تاسو وباسئ. کله چې تاسو د دې نه 2 فوټو کاپي وباسئ او دا بیا وفاق المدارس ته لیږئ. وفاق المدارس ته چې تاسو کله ولېږئ، وفاق المدارس به بیا تاسو له دا په یو سپینه لفافه کې بند کړي، هغې باندې به لیکلي IBCC لفافه کولیګا، یعنې دا لفافه چې دا به تاسو په خپله نه کولاوهئ، دا به تاسو IBCC ته ولېږئ. IBCC والا چې کله ستاسو لفافه کولاو کړي، بیا به تاسو ته د میټرک دپاره ایکولنسي لیټر درکوي. ولیکن د IBCC په ویب سایټ باندې یو پام دی، هغه ایکولنسي لیټر پام ورته ویل کېږي، هغه تاسو ډاونلوډ کوئ او هغه به بیا تاسو فل کړئ. چې کله تاسو هغه فل کړئ، د هغې نه پس بیا IBCC ته پیسې جمع کړئ. په پام کې لیکلي چې څومره پیسې دي. چې کله تاسو دا پیسې جمع کړئ، بیا به تاسو IBCC ته هینډ بای هینډ هم تللی شئ، TCS په ترو باندې هم کولی شئ. نو چې کله تاسو مثال کې طور پر هینډ بای هینډ لاړ شئ، نو تاسو ته به IBCC طرف نه یو لیټر جاری شي. هغه لیټر باندې تاسو بیا علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه یا د خپل بورډ نه د میټرک دپاره اپلای کولی شئ. هغه لیټر به تاسو په خپل بورډ کې جمع کړئ. د میټرک چې څومره فیس ده، هغه فیس به ستاسو نه واخلي. بیا چې کله اګزام راځي، د اګزام دپاره ستاسو دپاره به رول نمبر سلیپ جاری شي. چې کله تاسو په رول نمبر سلیپ جاری کړي، تاسو پیپر یې ورکړئ. چې کله تاسو پیپر یې ورکړئ او د دغې بورډ نه تاسو پیپر یې پاس کړئ، نو دغې بورډ له طرف نه به تاسو ته DMC او ډګري میلاو شي. بیا تاسو د دغې ډګرۍ په وجه باندې خپل د عامې او د دغې چې کوم یعنې عامې په سند باندې تاسو میټرک پاس کو، د دغې ډګرۍ په وجه باندې یعنې دغه ډګري او د عامې سند دا تاسو یو ځای کولی هم شئ. ټول نمبرات یعنې ټول نمبر ته یو ځای کې د دې ایکولنسي تاسو د IBCC نه هم اخیستلی شئ، چې د هغې په وجه باندې ستاسو نمبر چې دي دا سیوا کیدی شي. نو د IBCC نه ایکولنسي اخیستل که چېرې تاسو غواړئ، نو په اسانه طریقې سره دا ده چې تاسو به موږ ته خپل سند راولېږئ، د عامې سند راولېږئ. که چېرې تاسو عامې نه اول تر شهادة العلمیه پورې ټول سندونه تاسو سره موجود وي، یعنې تاسو شهادة العلمیه هم پاس کړی وي، ښه خبره ده چې تاسو د ټولو سندونو ویریفیکیشن وکړئ، عامې نه اوله تر شهادة العلمیه پورې. که چېرې ستاسو دا نیت وي چې موږ ایکولنسي جوړول غواړو یا میټرک دپاره ایډمیشن کول غواړو، نو هغې ښه طریقه دا ده چې تاسو موږ ته خپل اوریجنل سندونه کشف درجات په ډاک باندې هم رالیږلی شئ، په TCS باندې هم رالیږلی شئ. چې کله تاسو موږ ته راولېږئ، تاسو ته به موږ د وفاق المدارس لومبي ویریفیکیشن کوو. دا شان که چېرې تاسو میټرک کول غواړئ، نو تاسو لپاره به موږ د IBCC د طرف نه ایکولنسي لیټر جاری کوو. بیا به دغه شانتې د میټرک دپاره بیا به که چېرې تاسو FA کول غواړئ، نو د میټرک نه پس تاسو FA هم کولی شئ. هغه بیا تاسو د خاصې په سند باندې کولی شئ. دا شان څنګه چې د میټرک دپاره ایکولنسي لیټر جاری کړي، دا شان د FA لپاره IBCC طرف نه لیټر چې دی هغه جاری کېږي. په هغې لیټر باندې تاسو د علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه یا د خپل بورډ نه 3 پیپرې هم پاس کولی شئ. چې کله تاسو دا 3 پیپرې پاس کړئ د خاصې په سند باندې، نو تاسو ته بیا د FA ډګري چې دا هغه به میلاو شي. او دا شانتې د خاصې د سند نمبرې او د کم خاصې په سند باندې چې تاسو میټرک پاس کړو، دغه نمبرې تاسو یو ځای کولی هم شئ او د هغې بیسک باندې تاسو ته د IBCC نه ایکولنسي لیټر چې دی هغه میلاویدی شي. په هغې کې به ستاسو مارک چې دی دا یو ځای کړی شي او تاسو ته به ایکولنسي چې ده IBCC نه میلاو شي. بله دا که چېرې یو طالب علم وایي چې یاره زه عالیې سند باندې BA کول غواړم، نو که چېرې تاسو سوچ وکړئ BA چې ده میټرک چې دی FA چې دی دا په 2 کالو کې کمپلیټ کېږي، لیکن تاسو ته چې کوم یعنی دینی طلباو ته چې کوم دا سیستم اوپن شوی دی د IBCC طرف نه یا د HSC طرف نه، نو دا د وفاق المدارس معاهده شوې دوی سره،
او بل دا چې کوم وفاق المدارس سند تاسو ته ملاویږي پای کې الریډي اهم مضامین تاسو ویلي دي هغه تاسو پاس کړی دي نو په دې وجه باندې یو قسم له تاسو ته شارټ کورس اوپن کړی دی تاسو ته کولاو کړی چې تاسو یاره په شپږو میاشتو خپل ډیګري چې هغه حاصلولی شي نو که چېرې داسې طلبا یا طالبات که هغوی مثال کے طور پر اپ هم کمپلیټ کړی وي یعنی اپ پاس کړی وي او میټرک هم پاس کړی وي او بیا د هغوی دا اراده وي چې مونږ بی اے پاس کول غواړو نو تاسو کو بنین یا بنات نو تاسو د عالیه ثالثوم په سند باندې بی اے هم کولی شئ که چېرې تاسو بی اے کول غواړئ تاسو ته ما ووي چې اوریجنل سندونه کشف درجات به تاسو مونږ ته رالیږئ ښه طریقه کار دا دی چې تاسو ته به څه مشکلات نه پیښیږي او اسانتیا سره به تاسو ته ایکولنسي لیټر به میلاویږي ستاسو لپاره به مونږ اپلای کوو که میټرک ته اپلای کول غواړئ میټرک ته به لکو که اپ ته کول غواړئ اپ ته به ایډمیشن کوو او که بی اے ته کول غواړئ بی اے ته به مونږ ایډمیشن کوو نو که چېرې تاسو بی اے غوښتل چې یاره مونږ بی اے پاس کړو نو بی اے لپاره دا شرایط دي چې تاسو سره کم سے کم د عالیه ثالثوم سند موجود وي نو د عالیه ثالثوم په سند باندې به تاسو ته مونږ د علامه اقبال په یونیورسټي نه اپلای کوو 3 پیپر به صرف تاسو پاس کې 2 د انګلیش پیپر دي یو مطالعه پاکستان دی خدای لپاره دا شرط چې کم سے کم تاسو میټرک او اپ پاس کړی وي که چېرې تاسو میټرک او اپ پاس کړی تاسو بیا بی اے چې دا هغه کولی شئ په شپږو میاشتو کې دننه چې کله تاسو ته لپاره مونږ بی اے لپاره اپلای کړو بیا به تاسو ته علامه اقبال اوپن یونیورسټي د طرف نه بکس میلاویږي د ډاکخانې په ذریعه باندې بیا د هغې بی اے چې کوم سبجیکټ دي درې د هغې نوټس ګایډس پاکټس دا مونږ په خپله تیارو او طلباو سره بیا مونږ باقاعده په پیپرو کې هیلپ کوو چې کوم امپورټنټ کوېکشن دي هغوی سره مونږ شیر کوو چې دا کوېکشن پکې راځي دا شانتې تیار اسایمنټس هم مونږ سره وي صرف داسې هم کولی شو چې ستاسو اسایمنټ چې دی هغه مونږ ټویټر ته ولیږو تاسو ته به خپل رسیدونه میلاو شي تاسو به صرف پیپر د علامه اقبال اوپن یونیورسټي ورکړئ چې کله تاسو مثال کے طور پر پیپر ورکړئ شپږو میاشتو کې د هغوی دننه پیپر وي او چې کله تاسو بی اے پاس کړئ نو تاسو ته به د علامه اقبال اوپن یونیورسټي د طرف نه ډیمسي راشي ډیګرۍ لپاره به ځان اپلای کوئ هغه اپلای به مونږ کوو ځکه چې علامه اقبال اوپن یونیورسټي ډیګرۍ خپل فیس وي فیس چې کله مونږ جمع کړو تاسو ته به ډیګري میلاو شي ایچ ایس سی د طرف نه به تاسو ته د بی اے ایکولنسي سرټیفیکیټ میلاویږي نو چې کله تاسو ته ایچ ایس سی طرف نه ایکولنسي سرټیفیکیټ میلاو شي بیا به ستاسو د بی اے چې دا د هر ځای کې ستاسو لپاره په کار راځي تاسو بیا هر یو پوسټ ته الیجیبل شوئ تاسو هر پوسټ ته بیا اپلای کولی شئ ټیچنګ چې څومره جابونه راځي که هغه 80 پوسټ دی که هغه ټي ټي پوسټ دی که هغه مثال کے طور پر ټي ټي دی که هغه هر یو پوسټ دی هغې ته بیا تاسو اپلای چې د هغه کولی شئ نو په دې طریقې سره تاسو د عالیه په سند باندې په شپږو میاشتو کې دننه خپل بی اے چې ده هغه کمپلیټ کولی شئ نو ډېر اسان سیسټم دی د دینی طلبه او طالباتو لپاره هر طالب علم ته زما دا مشوره ده چې تاسو که چېرې میټرک تاسو نه پاس کړئ نو میټرک تاسو د عامې په سند باندې لازمي پاس کړئ ځکه چې ستاسو وخت چې دی یعنې ستاسو وخت چې دی هغه به بچت شي 2 کالو کې میټرک کمپلیټ کېږي لیکن تاسو ته به د عامې په سند باندې په شپږو میاشتو کې دننه خپله میټرک ډیګري چې دا به میلاو شي بله دا چې اکثر طلبه میسج مونږ ته وکړي چې یاره مونږ ته چې دا کومه میټرک ډیګري میلاویږي یا د اپ ای ډیګري میلاویږي یا د بی اے ډیګري میلاویږي نو آیا د دې څه سکوپ شته که نشته دی یعنی دا به منظوریږي که نه به منظوریږي نو دا خبره یاد وساتئ څنګه چې د دنیاوي طالب سټوډنټ د هغوی میټرک او اپ ای او بی اے هر ځای کې الیجیبل دی یعنی هر پوسټ لپاره هغوی الیجیبل دی هر ځای کې د هغه اپلای چې هغه ایکسپټ کړي دا شان ستاسو هم به اپلای ایکسپټ کېږي او هر ځای کې ستاسو لپاره دا په کار راځي بلکې د دنیايي سټوډنټانو ستاسو د ډیګري ډېر زیات سکوپ وي ځکه چې یو طرف د تاسو وفاق المدارس ډیګریانې پاس کړي تاسو سره موجود وي امتحانات تاسو پاس کړي دي بل طرف تاسو دنیايي ډیګري محصله نو دې وجه نه ستاسو سکوپ چې د هغوی نه سیوا شو ستاسو ما سیوا شو د هغوی نه دا خبره ذهن کې کېنوئ چې د دې ډیګریانو چې د دې ډېر زیات سکوپ دی
بل دا چې د ډیګري په وجه باندې تاسو ته ډېر په اسانه سره جاب هم میلاویدی شي. بل اهم خبرې ته به زه راشم چې کومو طلباو یا طالباتو شهادت العلمیه پاس کړي وي نو هغه شهادت العلمیه په سند باندې تاسو د HSC نه د MA عربي اسلامیک ایکویلنسي ډیګري حاصلولی شي. که چېرې تاسو MA عربي اسلامیک ډیګري اخیستل غواړئ تاسو مونږ سره په دې نمبر باندې کانټیکټ هم کولی شئ. او بله دا چې تاسو مونږ ته کال هم کولی شئ، په واتساپ باندې میسج هم کولی شئ. ایکویلنسي حاصلولو لپاره دا طریقه کار دی چې تاسو به عامین والا تر شهادت العلمیه پر ټول اوریجنل سندونه کشف و درجات دا به تاسو مونږ ته په ډاخانه باندې یا راولېږئ یا به مونږ ته په TCS باندې راولېږئ. چې کله ستاسو لفافه مونږ ته میلاو شي یعنې ستاسو پارسل مونږ ته راورسي وړومبی به ستاسو د اسنادو مونږ د وفاق المدارس ویریفیکیشن کوو. ارجنټ هم مونږ سره سروس شته، نارمل هم شته. بیا ستاسو خوښه ده طالب علم که نارمل کول غواړي که ارجنټ کول غواړي بیا ستاسو مرضي ده. که مثال کې طور پر ستاسو د وفاق المدارس نه ارجنټ د خپل اسنادو ویریفیکیشن کول غواړي نو د هغې ټایم چې دی هغه 7 دن دی، یعنې 7 ورځو کې به دننه ستاسو د ټولو سندونو ویریفیکیشن چې دی هغه به کیږي. او بله دا چې دغه شانتې IBCC نه که مثال کې طور پر تاسو د خپلو اسنادو ویریفیکیشن کول غواړئ نو د هغې ارجنټ ټایم چې دی هغه 15 دن دی. 15 دن کې به دننه موږ ستاسو اسناد ویریفیکیشن کوو. او HSC نه که چېرې تاسو د MA عربي اسلامیک ډیګري اخیستل غواړئ نو د هغې ټایم چې دی هغه 25 دن دی، یعنې 25 دن نه پس به تاسو ته خپل ایکویلنسي ډیګري چې هغه به میلاویږي. او نارمل ټایم چې دی که چېرې تاسو د وفاق المدارس نه ویریفیکیشن کول غواړئ نو نارمل ټایم چې دی د هغې 35 دن ټایم دی، یعنې 35 دن کې دننه ستاسو د سندونو ویریفیکیشن به کیږي. او IBCC نه که ویریفیکیشن کول غواړئ نو د هغې ټایم چې دی هغه 25 دن دی. او HSC نارمل ټایم چې دی هغه 55 ډیز دی، یعنې 55 دن دی. نو په دې مدت کې یعنې په دې ورځو کې تاسو نارمل چې کوم مدت دی هغه ټایم هم تاسو ته ما شیر کو چې وفاق نارمل ټایم څه دی IBCC د HSC نو په دې مدت کې دننه تاسو خپل ارجنټ ډیګري هم حاصلول شي، خپل نارمل هم حاصلول شي. بله خبره دا ده بعضې طلبه اکثر میسج وکړي چې موږ ته کم شهادت العلمیه په سند باندې کم ایکویلنسي میلاویږي یعنې MA عربي اسلامیک ډیګري موږ ته میلاویږي، آیا په دې ډیګري باندې موږ ته څه جاب میلاویدی شي؟ او بل اکثر طلبه دا میسج هم کوي چې آیا موږ دا ډیګري حاصل کوو موږ به څه پیپر ورکوو که نه به ورکوو. نو لومبي خبر خو دا چې په دې ایکویلنسي ډیګري باندې تاسو ته په اسانتیا سره جاب هم میلاویدی شي. بله دا چې د ایکویلنسي په وجه باندې ستاسو 20 مارکس جوړیږي، یعنې 10 مارکس دا د MA اسلامیک دی د ډیګري او 10 مارکس چې دی هغه د MA عربي دی. نو دا 20 مارکس شو. نو 20 مارکس چې دی دا تاسو ته په دې MA عربي ډیګري باندې میلاویږي نو سکوپ هم زیات دی. او بل دا چې تاسو کله MA عربي ایکویلنسي ډیګري میلاو شي نو تاسو په دې باندې MPhil هم کولی شئ او په دې باندې تاسو ته په هر ملک جاب هم میلاویدی شي. دا شانتې که مثال کې طور پر تاسو پاکستان کې جاب کول غواړئ میزان بینک کې هم تاسو ته په اسانتیا سره جاب میلاویدی شي. نو د ایکویلنسي ډېر زیات فواید دي. او بله خبره ده چې هر طالب علم نه پکار دی که هغه چینی وي که هغه طالب علم وي نو تاسو له پکار دي بنات بنین ټولو لپاره چې تاسو دا چې دا ډیګري چې ده دا حاصله کړئ. ډیګري حاصلولو لپاره به دا طریقه کار چې تاسو موږ ته په واتساپ باندې هم میسج کولی شئ او موږ ته کال هم کولی شئ. او چې کوم افغانیان طلبا دي نو هغوی هم زموږ نه MA عربي اسلامیک ډیګري چې دغه حاصلولی شي.